الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم اما بعد बुलबुलों मत रो यहाँ आंसू बहाना है मना बुलबुलों मत रो यहाँ आंसू बहाना है मना पाकिस्तान में रहने वालों को बिजली और गैस है मना دا بټول وایي ښه پرېدم امننن بلبلوں مت رو یہاں آنسو بہانا ہے منا بلبلوں مت رو یہاں آنسو بہانا ہے منا पाकिस्तान में रहने वालों को बिजली और गैस है मना सदर मुहतरम और जमा मुहतरम व मशरान व कशरान पंजोस काल उशु چې ستړی شم دا الله عظیم فضل او مهرباني ده چې په هیڅ حق وینا میں صرفه نه ده کړې یو شی پاتیو به یو حدیث باندې عمل چې هغه افضل الجهاد کلمة حق عند سلطان جائر جابر بادشاہ ته یو حق خبره کول دا لوی جهاد دی هغه حدیث باندې عملم الله د بوټو سے په وخت کې پورا کړی دی زما دیدانو نن 14 اگست ہے او 14 اگست د پاکستان د آزادۍ ورځ ده
55 کاله وشو. اوس په دغه ورځ باندې الله پاک په دې ملک څه مهرباني کړې وه. الله پاک په دا مهرباني کړې وه چې دا ملک د انګريز نه خلاص کړو او مسلمان ته په لاس کې ورکړو او آغاز د آزادۍ دا شیخ الهند کړو. آغاز د آزادۍ مولانا مدنی کړو. آغاز د آزادۍ مولانا ابوالکلام آزاد کړو. آغاز د آزادۍ مفتی کفایت الله کړو. آغاز د آزادۍ د انګریزانو د ورکولو ا د دیوبند نشوي. بیا په پیښور کې آغاز د آزادۍ مفتی عبدالرحیم پپلزئی مفتی عبدالقیوم دی کړه. د انګریز د لعنت نه الله دا ملک خلاص کړو او مسلمان ته حواله کړو. انګریزان چې تله د پاکستان مسلمانانو ورته ویلي چې خپکیږئ ما ستاسو ارڅه زمونږ بسرو چشم دي. څنګه چې تاسو ګډیږئ داسې به مونږ هم ګډي. څنګه چې ستاسو ښځې میمانې به دلته ګډېدي په کلبونو کې داسې به زمونږ ښځې هم ګډېږي. کوم ارامتوبونه چې تاسو په دې 200 کاله کې دلته کړي دي ټول ارامتوبونه مونږ یاد کړي دي او دا به کوو. نن بیګاله به کېږي که نه؟ بنګ بنګ مه کوئ. نن بیګاله به کېږي. چا اوږدي اوږدي پوکڼۍ جوړې کړي دي. په ډین پلازا باندې د یوې جړه د پلاستیکو یو ګوډای جوړه کړې ده په ډین پلازا. نو هغه د ابل ورځ راسي دا ټاکي دا نو هغه پلاستیک ګوډای چې مې ابل ورځ ولیده اوس چې د دې کلو نه کمالکان پرونه راسي را روان دي او نن را روانو نن بیګاله به تشریف پیښور ته راوړي. نو اغیم ځان سره په ډیټسنو کې دمان کې نولې دي او مغه چل ورته هلکانم کوي. د مور وادم دی دویم میړه ته ودیږي که ښځم دویم سړي ته ودیږي که خورم بل و سړي ته ودیږي. ولې ګډېږي؟ تاسو ذلیل قوم نه به دا ذلت نه وځي. دا ډمتوب او کنجرتوب به تاسو پرېږدئ نه. واورئ په خدای قسم درته خورم چې د اسمان ارادې ګوره دې پاکستان ته ښې نه دي. د اسمان ارادې درته ښې نه دي. 2 کاره وکئ. د عیاشۍ مرکزونه ختم کئ. ښځې کنټرول کئ. ښځې په کور کې کېنوئ او د امریکې پوجا پاټ پرېږدئ. که نه آسمانی به د حضرت نوح علیه السلام غوندې طوفان در باندې راشي. تباه به شئ. جاړئ به. هغه عمري زندگی چې کومه ده اب هم تباه شي.
نن د جشن پاکستان په ورځ باندې د الله شکریا دا کول پکارو چې مونږه د انګريز لعنت نه خلاص کړو او کدا الله د قانون مقابله پکارو څه پکارو نن پکار داو چې تھرو آؤٹ پاکستان چې ده خدای ته په سجده پروت وې چې یا الله تا د انګريز د لعنتی قانون نه مونږ خلاص نن انګريز قانون ستا په پاکستان کې وګورا په 55 کال کې یو فیصله ستا په ملک کې د الله په قانون نشو تاسو وایي چې د الله قانون موجود دی الله لوی دی کلاډ میکاله لویو نا لاډ میکاله زمونږ د مور میړو کا د لاډ میکاله جوړ کړي قانون نن ستا په ملک کې په فیصله کیږي او په درويش کاله کې محمد رسول الله جوړ کړي قانون د خاور لاندې پروت دی دا ذلیل قوم چې مردار شي ناول دا د خار خلک مولا یو سلور ملوانه مون کور کې راغلي دي دا خاریان وای بجلیګر مولا ساڑھے پیچھے چیس کے مار دے چیس کے نہیں مارنا توڑے نن زمونږ د پښتنو خانان چې دي خانان نه د خر زامن خان خو به هغه توی په خوا چې لس کسبه په درستخان کې ناستا او لس بپاسې ده نن خان په بازار ته روزي د پردي دکان کاوه چې راغوختي دلم یو پیاله ور کېو داسې بګور او چې په لار رواني کنه داسې بګور هغه ورځ یو ماته وای پلاني دې ته تلو مده چړی مڼي مل تډیرو چړی مڼي ملسا ول چړی مڼي ما لعنت ستا په دې خلاصه چې دا خبره دې وکړه کمالک چې په کالج کې سبق وای هغه ته سټوډنټ وای کنه د لاډ میکاله انګریزي چې ABCD وای او 1 2 3 وای هغه سټوډنټ دی او چې سو قال رسول الله وای هغه چړې مړې دی دا مردار چې مړ شي دي ټول مليانو او طالبانو ته ما ویلي دي چې وسم کیږي او دی مردار شي په دې خلک کې ورته متیازي کوي چینی منی د انګريز قانون چې وای هغه سټوډنټ دی د انګريز یونیورسيټي کې چې وای لا کوي او د قران یونیورسيټي کې چې وای دا چینی منی لعنت په داسې ملک او لعنت په داسې قوم لعنت په داسې قوم چې موږ خلک به اوس بیا راولي چې د قران سټوډنټ ته چڼې مڼې وای کنه وای اوس نه لګیایي غړېږي او ځان لبرش ورکوي چې فلانا خلوسی ته مې جی انچا جی انسته کہ میری اتنی ٹھیک نہیں ہو جاتی دوست نه تیاری گئی لګي 50 کاله کې ستاسو اصلاح نشوه ستاسو تجربه نشوه او ماغه چل دی وای جیتو دی کوتی اوته ان کلوتی وای ټول وای جیتو دی کوتی جیتو دی کوتی اوته ان کلوتی
او چې د کوم ځای خراو مل ته ودرېږي نو قبل څه شته هر یو به راپاسي زما ورونو زه به تاسو له حق ګټم ویل به که نه به ویل دا پرونم چې جوړ کړي دي دا ګلډانګان دا دغه دا کونسلران داسې روان خدایم بنیاد وباسه چرته د سړي ځامن بم شي که نه چرته به سړي م شي که نه خدای ته وګورئ سم شي هغه عمري او دایمي ژوند کې به بیا جاړئ عمري او دایمي ژوند ستاسو په کیسهخانه کې نه دی نه په پېښور کې دی دایمي ژوند چې دی ستاسو د خاورو لاندې دی هغې کې به بیا جاړئ وایي ځمکې کلنګ دې زورور دی ځمکې کلنګ دې زورور دی ځوانان خوندې کړې را لېږي تش پالنګونه ځمکې کلنګ دې زورور دی ځوانان خوندې کړې را لېږي تش پالنګونه ځمکې لږ حل به راته وایې ځمکې لږ حل به راته وایې چې ستا لاندې خلک څه ګزران کوي نه ما درې مړي لیدلي دي درې مړي دوه مړي مې 300 کاله پس لیدلي دي چې په چهره داسې مسکراهټ او تابل را پاسي او ما ته راغاړي وځي یو مړی مې 18 ورځې پس د نوتیې په هدیره کې لیدلی دی راویستو او کلي ته یې وړو ما ورته ډېر څه ویلې چې مه یې وباسئ ویل نه جي ته غږ مه کوه زم لاړم ورپسې چې د قبر ړومبی تخته یې را لرې کړه په خدای قسم په کرسی ناست یم دومره لړمان ترې راووتل او دومره ویښته وپې او داسې قرار شو چې ما نړه بوټ ووتو په سیکل راسور شم او بجلیګر ته مې ځان راورسول زمونږ قبرونه به د لړمانو ډیپو وي زمونږ قبرونه به د اور تنور څلور ملواڼو باندې کار نه کیږي او بیا دا ملواڼې چې دا تا ور سره ټول کال ښه روزګاري او ته مړ شي ملا به دا ووایي چې دی دې خدای وبخي وبه وایي او سمام پوی کړي دي چې قرآن تلاوت وکړي خپلو مړو پسې بخئ او روټۍ دې دلګانو نه وخورئ او پیسې هم ترې والئ نغدې تاسو خیال راغی داسې وطن دی یا داسې قوم دی نن په دنیا هیبت راغلی دی چې هله بی پاس به الیکشن ته ودرېدی شي که دا د اسلام ملک وی او دا د مسلمان ملک وی دې کې به دا شرط لګېدلی وی چې څوک د قرآن پاس یې هغه به الیکشن ته ودرېدی شي پکارو که نه و پکار چې چاله قرآن ورځي چاله حدیث ورځي چپ شو کړکړو چاله قرآن او حدیث ورځي اب الیکشن ته ودرېږي نن چا چې د انګریز قانون نه ویلې اب الیکشن ته نشي مطلب یې څه دی مطلب یې دا دی چې انګریز نه اب نشي ودرېدی مسلمان به نشي ودرېدی دا ستا ملک دی یا دا ستاسو وطن دی که زما په واک وی او چا زما منلې تھرو آؤٹ ملک با بایکاټ کړی وی چې مونږ الیکشن نه کوو مونږ د کابل غوندې انقلاب په پاکستان کې غواړو
یو طالب په بازار کې ولاړو ډنډه به ورسره وه مجالو چې هغه بازار کې ښځه ښکاره شوی وی یا هغه بازار کې چا د دکان نغلا کړی آنند چا د لاسه غرق نه دي اجوندی دي اجوندی دي انشاءالله د هغوی په لاس به الله د امریکې اورمیږم ماتوي څنګه چې الله د هغې په لاس د روس اورمیږ مات کړی. نعرہ تکبیر طالبان افغانستان امریکا نن به الله د امریکې غرور ماتوي او شروع پې شوې ده شروع پې شوې ده که خیر خو که مونږ یې خپې نه راټینګولې زمونږ په پاکستان کې لویه کعبه چې ده د پاکستان حکمران طبقې کعبه چې ده هغه امریکا ده هلته لاړ شي ورته سجده ولګئ او ورته ووایي چې سبحان صدر بش سبحان صدر بش سبحان صدر بش چې راپاسي صدر بش په ملا وټه دا مزې کوه بش په ښځه دا ټول پاکستان واچوم تاسو به وګورئ د بش انجام واجپای څه شی دی چې نن ته د واجپای علاج نشي کولی تاسو له شرم نه درځي چې هندو تا سره یو ځای آزاد شوی دی یو لیس مکه ته چا وانه غسته تا آزاد شوی بنگال تا نه لاړو د کشمیر سودا اوس ټکی لګیا یې د هندو سره چې کشمیر والا خو مونږ ته څه مه وایه کشمیر به انشاءالله د اسلام ډیپو کیږي کشمیر به خدای د مسلمان نه بوزي لیکن هر چا سره سزا او جزا به په خپل نیت باندې کیږي نو زما عزتمندو خدای ته وګورئ او د خدای هغه لویې ورځې ته وګورئ والله که زم دشمن یم دشمنم والله که یم تبا کېږئ غرقېږئ خدای ته رجوع شئ خدای سره رابطه او تعلق پیدا کړئ دا ملک په سرکونو لویولو نه راټینګېږي ملک د غریب سره په درد باندې ټیکېږي نن هره ورځ بجلی دومره پیسې ګرانه شو دومره روپۍ سوی ګیس 10% ګران شو پلانې 10% ګران شو خدای ته وګورئ یعنی غریب سړی به چرته پکې لاندې هم نه کېږي پکې لاندې وہی ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی گر پیر کا بجلی اور چراغوں سے ہے روشن زدی پکی لاندې نشم کې ناسته ستا بنگلا فری بجلی فری گیس فری محل فری خوراک فری گارد فری د شاهانو ارس فری او غریبانو پسې دا دکانداران دي ټول ورځ په سړی ګرځي دا فارم والی دا څه دلته ایکسایز ان ټیکسیشن ایکسایز ان ټیکسیشن هغه ورځ یو راغی ایکسایز ان ټیکسیشن موزه د ګډې زویا بیا فارمونه په کورونو تقسیم کړی دي اور پا فارم लिखली दी कि एक हफ्ते के अंदर अंदर इस फार्म को दफ्तर में दाखिल करना होगा।
نه انکم ټیکس منم نه پراپرټي. الله دې نواز شریف په لشیدارو لړمانو خوړې او سم بیا گنجې راوګت کړي دي. هغه گنجې بیا راوګت دي. راتلو سره چپړاسیان کلرکان دای د نوکرونو وسته ول په خزانه بوج دی. نو ما یو غټ سنډا ته وې مال ورته وایا چې کور دی د میردین جمعات شاه یو 22 گریډ سړی وباسا 2000 غریبان روټای پکې کیږي کنه کی. نو معتبر له خو گریډونه اوچته 15 نه 16 گریډ 16 نه 17 گریډ 17 نه 18 گریډ 18 نه 19 گریډ 19 نه 20 گریډ 20 نه 21 21 نه 22 چې شنو بس په دوه خاطر ٹھیک شو. غریب سره د کورونو سروے وکړه چې 100 فټه کور دی فټوارای په حساب باندې په باندې ټیکس لګي. نو ته په خبیا دلته کارپوریشن شریف جوړ کړی دی. په دې بار چې ګاډي کې چا ټماټر یا تورې او بینډۍ رواني کړي نو د کارپوریشن لارې ورپسې ګرځي. ګاډي لارې کې واچوي بوي ولې لکه وای تا په فوټپات ګاډي روان کړي او زنانه نشي تیرې ده. دغه زنانه پتا شو ډېرې وجاړه. امين کوي دا خپل خزم در باندې وجاړه. دغه زنانه پتا شو ډېرې په فوټپات باندې زنانه نشي تیرې ده. 1500 روپۍ جرم ورک د 100 روپو ګاډي او سبزی نه ده او 1500 روپۍ کارپوریشن لا جرم. دا انتها ده د ظلم کنه. واوره کپ یو علاقه کې یو غریب د شپې نهره تیر کړه زما دې د خدای په ذات قسمی چې هغه ټول علاقه په الله جهنم ته لیږي. ټول علاقه کله چا په حکومت د مشرف په حکومت کې که په پاکستان کې یو غریب اوګه ود شو د حضرت عمر کار به ور سره کیږي. قسم یې وخوړو چې د دریای دجله په غاړه کسبه د تند مړ شو نو الله به پښتنه د عمر نه کوي. نن د غریب تپوس نشتا د غریب پښتنه نشتا. دمره ماشومان د 2 کالو دمره د پلاستیک بوجه دلته چولی او مونږ تالته دکان ته راشي ماما کاغذونه نشتا په سرک کاغذونه ټولای او هغه خرڅي. دمره ماشومان د دې تپوس به الله چا نه کوي. مونږ په پاکستان واوري داسې حکومت غواړو لکه ابوبکر صدیق. نن ته بیعت شو بیا بل خبره را نه یریږي. 60% به الیکشن خزید کوي. 60% 80% بدر سره خزی په الیکشن کې ولاړی او تاسو به خزو لا ګرځي چې نه زمون ترور ولاړه نه او زمون ترور دا خور دا پلانې ده. 60% دا بدر سره خزی. مفتی محمود صاحب د خدای پاک وبخي ما ته وی تعالی کا الیکشن شوق ولې نه کوي. علي مفتی صاحب پارام کینا بدغه کې بزه څه کوم پیسې ملای کې
هلته به راته دا ځای خوځوي، هلته به زه تقریر کوم، بس رانار څه به هیر شي. مفتی محمود صاحب داسې وخندل چې سر یې په ځمکه کېږده. ما ته بس په ارام کښېنه، توبه م ده، تاله به بیا نه وایم، دغو سره به زه څه کوم. لا اله الا الله محمد رسول الله. زما دې په دې کلمه قسمی او الله دې د مرګ په وخت کې دا کلمه ما ته نصیب نه کی که زما به د ادنان والا تر اعلی پورې د ملک د حکمرانۍ شوقي، نو زه به په څلور مذهبه مسلمان نه. زه اوس بادشاہ یم، اوس بادشاہ یم، هغه بادشاہي نه غواړم چې سبا جواب نشم ورکولی. رحمان بابا وایي وای ته چې هره ګړی غم د سیمو زر خورې، ته چې هره ګړی غم د سیمو زر خورې، زه دې هره ګړی وینم چې خپل سر خورې. او بیړه د غر کا شد اقتدار په خوند ګرځي، سر خورې لګیا ہے. غم د سیمو زر خورې، زه دې هره ګړی وینم چې خپل سر خورې. عقوبت به دې یو خڼ د سینې وځي. په دې ټکي پوه شوئ؟ ته چې هره ګړی غم د سیمو زر خورې، زه دې هره ګړی وینم چې خپل سر خورې. که چا تله د انصاف په لاس کې درکړه، نو خپل خر او د بل اسبه برابر کړې. تو نالت دې هم په داسې منصفه شه چې د حق ته باطل ورته گذر کړې. بدخواهاو ته څوک نیک نصیحت نه کا، رحمان ستا په غم شریک دې که باور کړې. که په قدر په قیمت برلې اسمانې، خود بینی مکړه د خاورو بندیوانې. میں ویلیو که نه ویلی؟ میں خو چیلې کوي. میں د چیلې بچې هم کتلی دي، کتلی هم دی که نزبانی مرګ شي. میں که په قدر په قیمت برلې اسمانې، خود بینی مکړه د خاورو بندیوانې. بیچاره عاجز ور بشي تور تملا، که رستم غوندې د دهر پهلوانې. کم زمان به مزغې مات ریز مریض پریوزې، سو بسور په اس د عمر تیز روانې. د اجل په نقارو به تاراج کا، که د درستی دنیا راج کوي سلطان یې. مرسلان پیغمبران مرګي خاموش کړه، چې یې خولې وې په ثنا د رب ګویانې. دا د خامه اندېښنه د کم دلیله، چې ازغي کري په تما د ریحان یې. قافلی چې د یمین شمال بیلیږي، اے حافظه تب ملد کم کاروان یې. قیامت کې با دو ډلې جوړی شي، یو خي طرف ته یو ګس طرف ته. خي طرف ته به د جنتیانو ډلې او ګس طرف ته د جهنميانو ډلې وي. نو حافظ الپوری وایي چې قافلی چې د یمین شمال بیلیږي، اے حافظه تب ملد کم کاروان یې. چې اجتناب د غیرو چارو نه په ژوندو نه کړې، سفر دی ګران دی د خطر په لار به پندو نه کړې. په ژوند کې د آرامتوب نه دی توبه کړې نه، په ژوند دی چې دا ایرړې ګډې سنبال کړی نه.
د مرګ نه رستو والله چې وکړي بیا نه کېږي. لوی عذاب چې په پاکستان به نازلېږي هغه د ښځو د وجې نازلېږي. تباه کېږي لږ چې په خېټه موړ دی ښځه یې بربنډه کړه. پخوا به ګیر خریلو په دې موټر سایکل ښځې ګرځولې، اوس ګیرې والی په ما چې هلته تېرېږي نو موټر سایکل روکي ښځې ته ما هم ښیي چې دا دی ستاسو دشمن. نه یو ته چې زه وښودم نو هغه ورته وایي ورکې ګیرو والا. نو دا ګیرې چې اوس زه ګورم که نه نو ما ته دا خان خبره را یاده شي. یو طالب ته ویلي ملا صاحب ستا دا ګیره ښه ده که زما د سپي دا لکۍ ښه ده؟ هغې ورته ما ته پته نشته. ولې؟ وی که ایمان یې تېر کو خو ستا د سپي د لکۍ نه ښه ده، او که ایمان یې تېر نه کو ستا دا د سپي لکۍ ته ښه ده. نو چې بربنډه ښځه یې په موټر سایکل په ځان پسې سوره کړي او ګیرې مې دې ګیرې نه د سپي لکۍ ښه ده که نه ده؟ دا چې دې ګیرې نه ونیسم وای نو دا لاس به کله راځي ما کې، او ما اوس کمزور یم شم ګرځېدی نه شم نو دې ګیرې نه مې نیولی. ورته یم څنګه چل دی؟ او دا ښځه یې راته ولاړی. دا ملک شو چې اجتناب د غیرو چارو نه په ژوندو نه کړې، سفر دی ګران دی د خطر په لار به پندو نه کړې. په عادتي توبه بخلاص د ګناهونو نشي، په عادتي توبه بخلاص د ګناهونو نشي. سونه سوحا غوندې توبه محکم سوګندو نکړي. حلال حلال ګڼه حرامونه پرهیز کا مدام، لکه د اوښ په شان په دواړو جام نوش خوندو نکړي. تب په ورځ د قیامت کې به حیران ولاړې، په هغه ورځ کې به په دې ژبه چلندو نکړې. حافظه نور په اوسنو یارانو منازېږه، په خوله غلیم ته چې خوږه پیاله د قندو نکړې. څه به کوئ؟ انجام بم څه زما عزیزانو؟ هغه ملک مونږ په هیڅ قیمت داغه ملک حکمران منلو ته تیار نه یو چې کم ملک کې د غریب د جامې او د غریب د ملاستې او د غریب د روټۍ پرورش نه. دا ټیک ده؟ کم ملک کې چې د غریب بچی په ځمکه باندې کاغذونه روټۍ راټولوي او په بیا د ننبعي نه روټۍ علي او اوچی خوري او کور ته وړي، هغه ملک نه دی او هغه وطن نه دی. نن مونږ چې یو هغه ورځ یو بزرګ را سره ناستو نو یو خان راغی، نه داسې وی خان را ملکینو د خوځېږي ولې کی خو خوړې لاندې نه که څه چل دی؟ دا عادت به مونږ نه کله وځي، دا شی به مونږ نه کله وځي. بس اخري خبرې واورئ. نن بیګاله په نشترحال کې به چې څه مهربانۍ کېږي، اوس نه ورته زمونږ سلام، ښځو ته مم سلام دی او هغه سړو ته مم سلام، ټول ورته سلام. په دغه بورډونه لګېدلي دي په چوکونو، 14 اگست مبارک ہے، بمبان ہو 14 اگست
د خوشحالۍ شپه ده او که 14 اگست د کنجرتوب او د ډمتوب شپه ده. بیګاله به چې کوم ډمتوب په پاکستان کې کیږي الله دې امان راکړي او داغه صبر ډیر اوچت دی چې د اسمان را باندې نه راغورځي. د هر بغاوت د الله نه به بیګاله انتهای، د هر بغاوت. نو عزیزانو مونږ دنیا کې دنیا ته نه یو راغلي، دنیا کې آخرت جوړولو ته راغلي. خدای ته وګورئ چې خدای ته رجوع شي. خزه کنټرول کوي، بچی کنټرول کوي، ځان کنټرول کوي، کینی تبا کېږي، غرق بشي، مال هیڅ پلاس نه راځي. خو الحمدلله چې د خله د حق وینا توفیق خدای را کړی دی. دا مې 50 کاله وکړه او که د خدای د پاره مې کړي نو هغه د اجر غواړم، او که دنیا د پاره مې کړي هغه د جهنم غواړم، او که خدای له مې کړي نو دا غي نه اجر غواړم. عزیزانو تبا کېږي. په دې پیښور کې زه وړو کې لوی شوم، ما پکې لوی لوی خلق لیدلی. ما پکې مفتی عبدالرحیم په پلځای لیدلو، ما پکې مفتی عبدالقیوم لیدلو. اوس په دې د خدای نه کروڑها شکرونه وباسم، په ځای کې ناستم او د خدای نه کروڑها شکرونه وباسم چې الله د مفتی عبدالرحیم او د مفتی عبدالقیوم په مصلی راته داسې نعم البدل را کو چې ان شاء الله په ټول پیښور کې ثاني نشته. او یو دته مې د زړه نه دعا وزي چې د حق وینا د پاره الله دې دل سره د بچو اوږد عمر ورکي. کدا انتظامات راته د نه کوله دا دومره حق به مونږ چرته ویلې شو یا مونږ چرته د خپل بندوبست کولې شو. تاسو خیال راغی خیر ولا غواړو نن به دمتوب په سرکاري پیسو کیږي، مونږه دا سټیج او لوډ سپیکر خیر ولا غواړو. بیګا مې دنه پښتنه کوله ول 15,000 روپۍ په دې خرچه راځي. نو دا چندو مندوله چې دې درشي په اخلاص ورکوي. خدای مرکه په خبره پويږي کنه. دا ځان نمبر جوړ. زما علاقه کې یو سړی دی دا غرانه بیګا چا تاسو کو ول دا څنګه سړی دی؟ مال 12 برس کتے دی پوچھل نل کے دے وچ پائی، 12 برس کتے دی پوچھل نل کے دے وچ پائی، جہاں کڑی تو ڈنگی آئی ذرا نہ گئی ڈنگی آئی. مالدا د سپیلا قاعده 12 کاله چې په نچا کې کېدم جراوي بس کګي. دا باز سړی کې خیال می کړه د سپیلا کوي. نو زه په همدردۍ سره یو اپیل کوم موجوده حکمران طبقه ته، په همدردۍ سره چې د غریبانو په دې ګرمۍ کې د دې بجلی علاج وساته، د دې سوی ګیس علاج وساته، او دا ټیکسونو د دې علاج وساته، معتبر نه اغسته نشه او غریب پسې دې ډلې ډلې شکشي کړي په بازارونو کې ګرځي. دا درته په همدردۍ وایم کني تب هم لاړ شي کم طرف ته چې جنا صاحب لاړو، صدر ایوب لاړو، یحیی خان لاړو، بوټو صاحب لاړو، ضیاء الحق امیر المومنین لاړو. اوس زه ټوپونه وای لګیا دي کم نون مسلم لیگ کې جوړ کو کڅ شه ضیاء شهید مسلم لیگ دی کی خوشی لکا
شهیدان بشي. خدای تباہ و برباد. ای د خدای په عظیم قهر گرفتار. جماعتونه شهیدان څکه قرآن شهید کړی دی جماعت صحیح ټول قرآن لګیا دی په پاکستان کې خپل لاندې پېمالېږي ښځې او نر بېګاله د قرآن قوانین به خپل لاندې پېمالېږي که په دې ځای کې چا د تعزیرات پاکستان د دفع خلاف ورزي وکړه پولیس به نیسي که نه او په دې ځای کې چې ښځې ورته را رواني د قرآن په خلاف ورزي وکړه پولیس یې نیسي نیسي حفاظت یې که چې مه زنانه ده چې لاس دې پې ونه دا خو راوتې هم دیله ده که نه دا خو راوتې دیله ده خپل خاوند یې چیچړ دی حفاظت یې کوي او زه چې په مزدورۍ مې چا سره د چا یو ګنډه په سایکل تړي هله قانون یې لاس کې واغوتو کسټم والا په لینکوزر کې ورپسې ګرځي خدای ته وګورئ د خدای لوی ورځې ته وګورئ تباه به شئ بیړه به م غرقه شي زما په خدای قسم دی چې د قبر نه به م د اور لمبې روځي بانک شو یا دا مولیان هم دې ته اوزګار دي که نه هم د دې الله اکبر یو ملا ما ته وی ما لکه دا ستا مقتدیان خو ټول رامیان غوندې ته څه چل کې ویل نو زه العلي مثلا زه څه چل کوم په مصلا زه داسې چل کوم چې زه دا وایم چې علیکم غضب الله علیکم غضب الله په تاسو د خدای غضب وي د سور زامنو دا دې طرف ته چې ناست دی او دې بل یو کابلې مولا مدرسې ته روانو ما ته چې مولانا صاحب مولانا صاحب خبر اورم مال په ارام کې نه ناوخته دی مدرسې ته ځم ویل خبره خو وره مال څه چل دی ویلې ولې رانه منډې وې مال تا غوره د اجړه جنازه کړې ده ویل نو ما څنګه جنازه کړې ده ځان خو پوهېوه که نه ځان نه دی ویل هند هند جوړ کړی دی ما ته وایي مال خوایا څه دی کړ ویل چې ودرېدم مال چې یو من بوس پاروا د دې دوس بچیا مونږ هم درته هغه ستدی به وو چې رانه د بخنې بوی ونه ګورې بوی تاسو ته نن ملا سپک مدرسو پسې راغلی مدارس دینیه دا چل به کېږي او مدارس دینیه دا چل به کېږي او مدارس دینیه مدارس دینیه به وي د دې حفاظت به الله داسې کوي لکه الله چې د کعبې حفاظت د ابراهه د فوج په ابابیلو کړی که نه کړی اتیانو فوج پې راوستو چې ورانه کوي دا کعبه څوک نه و د کعبې پوښتنې والا قرآن څه وایي الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل وارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجارة من سجیل په مخوکا کې کاڼه پاتی به چې راو غورځولو ټمبمو و پاس نه به وړوکې سورې او لاندې نه به تی دومره وشلولو په ابراهه چې کم کاڼې راو مارغه راوړی ابراهه منډې کې چې دا کار یې وکړو منډې چې یمن ته ورسېدو بادشاه ته وایي چې ما سره خو دا چلو مارغان رالو ټول فوج او اتیانې تباه کړل ویل کینه مړه مارغان څنګه ته د پسې مارغه تللی داسې په روشندان کې ناست ویلې دا دی والله چې مارغه ته یې وکړه هغه را ټوپ کو په ابراهیم کاڼې راوغورځولو لاندې دا سنبی والا دومره سوری کړه واره ته د مدرسو غم وړې د دې حفاظت به خدای کوي ته پوه شوې د ماتم پټکی خو دې تړلی دی تور ماتم نه دی خوشحالي ده
دا مدرسې بموي، دا طالبان بموي، دا دین بموي، دا قرآن بموي، دا نور به څوک. ټیک شو، کم خدای چې لمبر په لمبر مونږ ته ټولو خود، هغه خدای به لمبر په لمبر مایم راته وخی. ته پوه شوې؟ پاکستان زمونږ ملک دی، زمونږ وطن دی، مونږ په فخر کوو، لیکن دعا بدا کوو چې یا الله د پاکستان حکمران د ابوبکر غوندې راکې، د پاکستان حکمران د عمر غوندې راکې، د پاکستان حکمران د عثمان غوندې راکې، د پاکستان حکمران د علي غوندې راکې، د پاکستان حکمران او شیعو د امام حسین غوندې راکې چې په قرآن ټول بال بچ او ځان په کربلا کې په یزید قربان کو. قرآن د پاره ځان قربان کړو کنه، کنه امام حسین حکومت غوښتو، قرآن غوښتو، دغه سي قرآن د پاره با تاسو مرسه قربانه وای او مونږ به هم قربانه وو. اخر کې وای چې بلبل پکې نوی بوستان سکړما، چې بلبل پکې نوی بوستان سکړما، بے میوه بسروی قد خرامان سکړما. چې اسلام پکې نه پاکستان مونږه سکو وای لکه پاکستان سکو چې اسلام پکې نه، چې بلبل پکې نوی بوستان سکړما، بے میوه بسروی قد خرامان سکړما. چې علاج میں د مرض کولې نشي، چې علاج میں د مرض کولې نشي، افلاطون غوندې حکیم د یونان سکړما. نن سبابت خالی منګول درمو، که بادشاہی د اورنګزیب او شاهجان سکړما. د ګناه دریاب لاو کم لوی خدایا، ز رحمان بد معاشر په میدان سکړما. اخیری خبره و قیامت کې با د الله عدالتي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم به وکالتي، او ټول مسلمانانو دا په غور دا یو ټکی ووري، نور تقریر وکوي او زده کوي یا کني کوي، دا یو الله به حاکمی आवाज به وشي چې لمن الملک اليوم، د نن ورځې بادشاہ څوک دی؟ ټول بادشاہان به سرنګون ولاړي. आवाज به وشي چې لله الواحد القهار، د نن ورځې بادشاہ غياو دی چې نن ډېر په قهر دی. د الله به عدالتي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم به وکالتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به یو ریټ او کی ریټ عدالت عالیه کې به ریټ کی سبا وای وقال الرسول پتاسو بداوو کی پتاسو وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. یا الله دا زما سمرا قوم چې ولاړ دے خدای دې بستا په قرآن پوری ټوکی کولې. دا رټ بدر باندې په قیامت کې خدای رسول الله کوي. نو چې پیغمبر رټ کون کوي او خدای غوندې عادل بادشاہي اگر رټ بنا منظوری کا منظور بھئی نستاسو بسان جان د قرآن تجون نو وقف کولو باندې با په قیامت کې رټ پتا سکی. واخر دعوانا ان الحمدللہ. یا الله یا الله د خپل لوی شان په خاطر، یا الله د خپل لوی رحم او د خپل لوی کرم په خاطر خدای په پاکستان کې د خپل کتاب نظام راول. خدای په پاکستان کې د خپل کتاب نظام راول.
یا الله په پاکستان کې د غریبانو په حال باندې رحم وکړي. خدایا د غریبانو دشمنان تباہ او برباد کړي. یا الله د امریکای غرور مات کړي. یا الله د امریکای غرور مات کړي. یا الله امریکا سره د مرګرو تباہ او برباد کړي. خدایا ته دا جوړ کړې ملک پروردگار په اسلام آباد کې. خدایا ته په اسلام آباد کې د خپل حبیب په خاطر مونږ کې چې کوم بیلاری دي یا الله ټولو ته هدایت د نیکۍ وکړي. خدایا زمونږ خزو ته هدایت د نیکۍ وکړي. زمونږ لونو ته هدایت د نیکۍ وکړي. زمونږ بچو ته هدایت د نیکۍ وکړي. یا الله دا ډېر ښکلی ملک پروردگاره په دین آباد کې. او یا الله چې د مدرسو او د طالبانو څوک دشمنانی خدایا ته ورته هدایت وکړي او که هدایت نه ورمیږي مات کې. الله دې تاسو څومره چې د جلسې ته راغلي یئ خدای دې ستاسو ټول شرعي مقاصد پوره کړي او الله دې مونږ او تاسو ټول داسې نیکان کړي چې هغه پې راضي کېږي او زمونږ آخرت پې ښه شي. الله دې علماو ته د دین د خدمت کولو دې نه زیات توفیق ورکړي. انت ولینا